أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. سورة یہود 117 نمبر آیات. په دې آیات مبارکه کې هدایت د دې خبرې دی چې الله تعالی په ظلم سره یو کلی خلق نه هلاک کوي، چې خلق یې نیکان او دیندار خلق یې مصلحین او الله تعالی هلاک دس چرته نشته. کوم ځګنو کې عذابونه راځي نو عذابونه د ګناہوں په بدل کې راځي او چرته هم په نیکانو خلق باندې عذاب ناراضي. د آیات په حاصل کې د علماء دوه رائے دي. یو رائے دا د دې معنی دا ده چې الله تعالی په ظلم سره څوک نه هلاک کوي، چې او زه من عذاب راشي غون خلق ختم شي او نیکان خلق کې موجود وي، په ظلم سره کې عذاب راشي. د عذابونو نازلېدل د په ظلم سره نه، بلکې دا د ګناہوں په سبب سره، د ګناہوں په وجه باندې. دا مفهوم او مضمون بیخي واضح دی. دویم احتمال پکې دا دی چې ظلم نه مراد شرک او کفر دی، او په دې حالاتو کې داسې معنی شو چې ستا رب نه دی هلاک کوونکی کلو خلکو لره بې ظلم په سبب د شرک باندې، چې خلک صرف مشرکان دي او کافران دي او عذاب پرې راشي، وایي داسې نه کېږي. عذاب دنیاوي عذابونه د کفر او د شرک په وجه نه راځي، بلکې د نور خرابتیا په وجه باندې راځي. هغه نور خرابتیاګانې چې کومې دي هغه اخلاقی طور خرابېدل، اخلاق خرابېدل، معاملات خرابېدل، د سره عذاب راځي. نو دنیاوي عذابونو تعلق د اخلاق خرابېدو سره دی او د معاملات خرابېدو سره دی. اخلاق او معاملات چې کله خراب شي نو سره ظلم ته داخل شي. معاملات لکه د خلکو سره لین دین، روزګار، تجارت، دا خبرې شوي چې دا کله خراب شي نو انسان حرام خوري پکې نه نوځي، زیاتی خوري، غصب، دا مرزونه پکې داخل شي، ډاکې، رشوت، ظلم. او چې کله اخلاق خراب شي نو هر دا د نیکانو خلکو د فاسقانو منځ کې فرق نشي کولی. هر چاته یو شان د ګرسپي په شان کې غاپي، خو بد فرق نشي کولی. هر سړی دې تنګي، هر سړی دې په عذاب وي. نو چې کله دا صورتونه جوړ شي نو بیا عذاب راشي. نو دینه د مخکینی واقعاتو نه معلومه شوله چې کوم قومونه هلاک شوي دي دا د کفر او د شرک په وجه یوازې نه دي هلاک شوي. دنیاوي عذابونه د کفر په وجه باندې نه، هغه د شرک په وجه باندې نه، بلکې د دوی نور معاملات خراب شوي. لکه د موسی علیه السلام قوم، د عیسی علیه السلام قوم د کفر او د شرک سره سره د خپل پیغمبرانو سره په خې دښمنۍ کولې، نو معاملات خراب. لوط علیه السلام قوم د کفر سره سره هغه نور بدعملۍ تمخه کړې و. دغه شان شعیب علیه السلام قوم د نور ناجایز سره سره معاملات خراب شي، بنا طور کې کمی زیاتې کو، غدارۍ به کولې، نو عذابونه دغه په وجه باندې رارو. د نوح علیه السلام قوم د شرک سره سره د نوح علیه السلام خلاف خراب منسوبې لرلې. نوح علیه السلام په کمرو باندې وشتو، دغه د قطر منسوبې به کولې، هغه په وجه باندې عذاب راغی. نو وینه د رب صدا جهالات کې کلو خلق ولرا به ظلمین په سبب د کفر او د شرک په وجه باندې. واهلها مصلحون، او د هغه اهل مصلحون نیکانی دسینه کیږي، یعنی باندې کانو خلکو باندې عذاب ناراضي. دا دي کې دوه اقوال شو. درې قول پکې د مصلحون، د مصلحون نس شي مراد دي. مصلحون ځینې علما په معنا د مسلمان دلو او مؤمن کېدو سره غستې دي چې عذاب په یو کلی باندې نه راځي، چې الله تعالی په ظلم سره کلی هلاک یو خلک مسلمانان په شریعت او دین باندې عمل کوي، وې د سینې کې. او دویم قول پکې دا ده چې مصلحون نه مراد مبلغین دي. مصلح هغه چاته ویل کېږي چې کم د بل خیر خوایي لټي، د بل اصلاح کوي، معاشره ټیک کوي، په دې کې لګېدلی. نو وایي داسې نه کېږي چې الله تعالی یو کلي خلک په ظلم سره هلاک کړي او دا کلي خلک یې دومره تکړه خلک وي چې خپل ځان خو پرېږده، د بل د خیر خوایي لټي، د بل خیر خوایي لټي، د بل اصلاح کوي. په دې صورت کې د آیات مفهوم بدل شي چې الله تعالی په داسې کلي باندې عذاب نه راولي چې په هغه کلي کې داسې خلک موجود دي چې هغه واعظ، نصیحت، تبلیغ د خلکو ته کوي، د خلکو خیر خوایي لټوي، د خلکو د اعمالو اصلاح غواړي، دومره تکړه خلک او بیا عذاب راشي، وایي داسې نه کېږي. نو عمومي عذاب په هغه صورت کې راځي چې کله د کلو نه مصلحین ختم شي، د خلکو د عملونو ټیک کولو او د ګناهونو د مخنیوي لپاره څوک پاتې نشي، نو بیا عمومي عذاب راشي. دا دی آیات کې تقریبا دغه درې اقوال او درې مفهومونه شو چې درې وانه په خپل ځمانه سمون خوري او د شریعت نور تاییداتونه معلومیږي.
ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده او که چرته کې اراده کړی به رب ستا نو ګرځولې به خلق امه واحده ډله یو ټول مسلمانان شي وي په زور به مسلمانان کړی وي ولا يزالون مختلفين او همیشه به دوی په اختلاف باندې د خلک همیشه په اختلاف کې پروت دي د قیامت پورې دی آیات کې یو څو اهم مضمونونو ته اشاره ده یو د کافرانو هغه سوال د ذکر کې حل کیږي چې کافرانو به ویل چې موږ په ناحق باندې یو په ناجایز باندې یو بیا موږ ژوندۍ ولې یو بیا موږ د رزق ولې ملاويږي موږ الله تعالی دومره اولادونه ولې راکړي او دومره لوی لوی اختیارات او منصبونه ولې راکړي دي خدا به الله موږ الله خو ذکر به راکړي که بدی شوي موږ کافرانو کفر د الله بدی شوي نو بیا دومره نعمتونه موږ سره څه کول د بیرانه غستې وکړو نو دې کې دا هغه جواب وشو چې الله تعالی په زور باندې څوک مسلمانای نه چې ته مسلمان شې جبر ایمان الله تعالی ته معتبر نه دی الله تعالی نظام دا د فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر چا چې خوښ شي نو مؤمن دي چا چې خوښ کافر دي شي خود کافرانو د پاره به جهنم تیار کړی دی نو په دې صورتونو کې الله تعالی څوک جبرن مسلمانوله جبر ایمان الله ته معتبر نه نو په دې وجه باندې خلکو ته اختیار ورک او اختیار کې دنه ارچ خپل وکړه چې څوک په یو لار باندې راړو څوک بل لار باندې راړو نو باندې کې د جبر ایمان نه پیدا چې جبر ایمان الله تعالی ته منظور نه دی زور والا ایمان الله تعالی ته منظور نه دی دا قبول نه دی ایمان اله فائدې لري چې کله انسان سره اختیار او اختیار کې دنه د سم کار وکړي او د غلط کار نه بچ چې کله ته اختیار نه پیش نو بیا خو د بزرګي او دینداري صحیح ته پاتې نشو شیخ سعدی بابا رحمه الله په خپل کتاب کې وایي چې در جوان توبه کردن شی وایي پیغمبري در وقت پیری ګورګه ظالم می شود پرهیزګار وای په ځوانۍ کې توبه وستل چې سړی خزو وي طاقت برابر د اچ نه یریږي او تمام صلاحیتونه بحالي د ګناونو نه توبه کول او ځان ته ساتل د پیغمبرانو طریقه ده لویه طریقه ده او د پیری په دوران کې توبه وستل د خو شرم خام چې کله ضعیف شي نو در وخت پیری ګورګه ظالم می شود پرهیزګار په بډاتوب کې وای شرم خام پرهیزګار شي نو هغه به څه فائدہ نه ډېر روایت لیکلي دي چې کله انسان په ځوانۍ کې په صحت کم کارونه کوي او د بډاتو په وجه پاتې شي به نه شي کولای نو هم بډاتو په دوران کې هغه اجر ته باقاعده ملاويږي چې کم کارونه په ځوانۍ کې جاری ساتلي دي خو چې مخکې نه دی وسره بلد نه دی او بیا ضعیف شونی شي کولای نو بیا خو اجر له ملاويږي نه پاګې باندې بیا خو هیڅ څه نشو نو بده کې د جبر ایمان نه پښ ولا او اختیاراتو کې د ایمان قائم ساتلو لپاره قائم ساتلو اهمیت او فضیلت شو د دې سره سره دا اشاره تقدیر چې په تقدیر کې مخکې نه داسې الله تعالی مقرر کړی د انسانانو سره به اختیاري او په اختیار کې بدن نه خلق خپل کوي نو چې خې کوله جو خان جام کې باندې کوله جو بدن جام نو الله تعالی ولو شاء ربک ک اراده کړی وي رب ستا لجعل الناس غرزول به خلق امه واحده دلیوا تر خلق به جبرن بزور باندې مسلمان کړي وي او دا خو الله کولې شو لیکن د سی ونه کړه ځکه چې بیا هغه د ایمان حکمت ختميږي نو چې کړي اختیار یې ورکو او د اختیار نو وروسته خلق لاري به لیکړي نو الله ولا يزالون مختلفين همیشه وای دا خلق په اختلاف کې د اختلاف نه مراد د حق او د باطل اختلاف دی حق او د باطل اختلاف دی ته ویل کېږي چې څوک دین مني او څوک یې نه مني څوک د الله تعالی د وجود قائل له څوک یې نه دی قائل څوک د اسماني دین او د شریعت قائل له څوک یې نه دی قائل څوک د ټول دین قائل له څوک د زنیسي قائل له زنی نه دی قائل دته اختلاف د حق او د باطل ویل کېږي نو د خلک به همیشه به خپل اختیار کې دنه د حق او د باطل په جنگ کې پروت دي څوک به حق قائل څوک قائل نه او دا څه به ژوند رواني نو بده کې د باطل پرستی مذمت شو چې به اختیار کې دنه باطل پرستی اختیارول دغه مذمت دي چې کوم خلکو ته اختیار ملو شوی دی او دغه شعور عقل کمزوري دی ناقص دی ارادي او منسوبي خینه دي نو هغه په چپل روان شو ځنې ملحدین د دې آیات نه دلیل نیولې دي هغه خلک په دین کې دنه عیبونه لټای دین کې کوګواله لټای په دین باندې اعتراضونه کوي چې فلاره پکې لټای هغه وایي چې دا آیات پر رد مسلکونو کې دی چې مسلکونو کې د اختلاف خدا قول ټول مفسرین رد کړي دي کم مقبول او لوی تفاسیر چې دي مقبول مفسرین هغه لیکي ټول لیکلي دي چې دا اختلاف د حق او د باطل او د باطل پرستی اختلاف د هغه لپاره مذموم دی ناجایز دی کله د مسلکونو
اجتهادي فروعي اختلاف واغستې شي دغه مذمت واغستې شي نو بیا د اعتراض په صحابه کرام باندې راځي دا په تابعین هم راځي په تابعین هم راځي په ټولو مجتهدینو باندې راځي په موږ نه راځي واځي او دا کار او د تشریحات کوو چې صحابه کرام هم پکې را داخل شي لوی جرم دی ځکه چې صحابه کرام ایمان ته منظور نه دی نه مانی بل وسو کو مانی کمزې کې وته کس معیاري کس برابر شي هغه صحابه چې قران تایید کوي چې رضی الله عنه ورضوا عنه نو دغه معنی ته اخیستل ټیک نه دي او د مختلفین نه مراد د حق او د باطل اختلاف مراد دی چې کم د حق دین په مقابل کې د باطل پرستو څومره فسادونه او اختلافات دي اجتهادي اختلافات چې کم دي دا د حقیقت پراختیا دا حقیقت چې څومره پراخي دومره پکې درای اختلاف ډیری او دغه د باطل او د حق جنگ نه دی الا من رحم ربک مگر هغه څوک چې رحم به کړی رب ستا بچا چې ستا رب رحم کړی او رحم بچا باندې کوي چې ظالم نه نو هغه کس باندې اختلاف نه لري د باطل پرستۍ د اختلاف نه بدیل لري حق دین څخه بده جوخت لګیای او د باطل پرستو نه بدا باطل پرستو سره به هیڅ قسم تعلقات ثابت نه نو حق پرستی د الله تعالی رحم دی او باطل پرستی د الله تعالی د عذابونو نه لوی عذاب دی کم کس چې د الله تعالی خوښ نه ګناونه ډیر شوي او هدایت الله ته منظور نه نو د باطل پرستو خلکو ملګری کی او کم کس چې دومره جرایم پیشه سره نه د الله خوخي هغه در حق دین توفیق ورکي ولذلك خلقهم او ردی د پاره د خلق پیدا شوی دی چې دې سره به اختیار کې دنه به ارسو بخبل لار باندې زی دغه د حقیقت د پاره د مخلوق پیدا شوی دی نو بده وجه باندې اختلاف په هم دغه شان دی په دنیا کې جاری وتمت کلمت ربک او پوره شوی د وینا درسته کم چې تقدیری مسله ده لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين چې زب خامخ ډکوم جهنم او جنت من الجنه د پیریانو والناس د خلقنا اجمعين د ټولنا د بتور لګي نو مجه کله اختیارات او خلق ته ملاو شو انسانانو پیریانو چونکه بشریت باندې دوه قسم مخلوق مکلف ته یو انسان او بل پیری باقی مخلوقات بشریت باندې مکلف نه دي نو بدغه اختیاراتو کې دنه د دوی لارې بدلی شولې ارچا د خپل اختیار لاندې بل لار اختیار کړه ان الله تعالی په تقدیر کې ولیکل چې داسې خلکو نه مزه جنت او جهنم ډکوم کوم خلک چې بلار کې جهنم ته به اچوم کوم خلک چې سم لار زی نو هغه جنت ته بوزم نو دغه مضمون د ثابتولو لپاره هم انسانانو سره پر اختیار دی پیریانو سره اختیار دی او دغه اختیار ته الله تعالی وانه خستو د دې خاطر معنی چې هغه تقديري مسله پوره شي سرته ورسي وکلا نقص عليك او دا ټول من بیان کړی دي تا من انباء الرسل د واقعاتو د پیغمبرانو نه ما نثبت به فؤادك هغه چې موږ مضبوطو باغې سره زرسته کوم واقعات چې قران نقل کړی دي تاریخي واقعات د دې واقعاتو فائدہ ذکر کوي چې دا واقعات څه د پاره دي د اسی افسانې نه دي چې په یو غوږ راشي بل معنی تیر شي او صرف وخلنډې وکي بلکې د خپل مقاصد دي خپل فائدې دي داغه ذکر الله وی وکلن نقص او دا ټول موږ بیان کړل تا د واقعاتو د پیغمبرانو نه ما نو ثبت به فؤادک په دې سره چې په دې د پاره چې موږ کلب کو په دې سره زرسته فزره په کلک شي مضبوط شي تا تسلی وشي چې او زما دین صحیح دی زما مهنت صحیح دی او بکم الله چې روانه مو د کوم حالات او نتیریږم د دین مخکینی پیغمبران او امتونه هم تیر شوی دي نو تا ته تسلی وشي او که د مخکینی امتونو د حال خبر نه بیا به ته تشویش کې چې زما غلطی ده که دعوت غلطی ده که کوم شي غلطی ده که خلکو غلطی ده چې وري بس عملار باندې ناراضي تسلی نه کیږي دوی مخکینی پیغمبرانو صبر کړی درنو ته تر صبر تلقین نه صبر کوا نو که تاریخ نه مطالعه شوی ته تر صبر پته نه لګي چې صبر څومره کول غواړي کومه حدا پوری کول غواړي د اندازه ته نشي معلوموله نو تاریخ په وجه باندې استاد مضبوط شو او ته د حالاتو اندازه ولګیدل وجاءك في هذه الحق او راغل ته پیغمبر فی هذه الحق په دې واقعاتو کې حق خبري رښتیا خبري ته د رښتیا خبر مضمون را ورسېدو چې کوم بيخي یقیني خبرو وموعظه او دا واقعات په دې واقعاتو کې نصيحت وذکر او یاد دهانی دا للمؤمنین مؤمنان د پاره نو دا پیدا د امت ته پاره شو چې کوم امتیان دا واقعیت مطالعه کوي او ته نصیحت مخې ته راځي چې دین آغاز څنګه بکاري
دین باندې چې کار شروع کې څومره مشکلاتونه به تېرېږي او په دې کې به څومره استقامت پکار څومره به صبر پکار د هغې په مقابل کې به څه شی میلاویږي او مخالفینو سره به څه کېږي د مخالفینو د هلاکت او د عذاب څومره پیمانه ده کله به هلاکېږي نو دا واقعات د امت دپاره هم زبردست یاد دهاني ده الله تعالی د رایادولو او په دین باندې د کلکېدلو دپاره دا یاد دهاني د مضبوط سبق پکې